باب ما جاء في الزكاة وضالته بالغنم. ما ویلو په بخاري کې او ورې دلته بیا درته وایم ما دا متوي تفصيلات وایو خیر دی لقطتون او ما اصل کې لقطتون د په زمې د علاوه په سکون د قاف سره لقطه فتحې سره قاف سره لقطتون زما د علاوه فتحه د قاف وقد يسكن القاف لقطتون ویل کېږي کله پکې سکون راځي لقطه خطا نه نقطه دا لقطه ورته وایي او په لغت کې څه ته وایي ما يلتقطه الرجل سړی عمومي ما يلتقطه الرجل او یو ټکی وسره زیات کې اصطلاحي معنا به جوړي ما يلتقطه الرجل من مال للغير ردي مال کوي عمومي هغه ته لقطه وایي ضالة الإبل ضالة شبه ویل کېږي دوال گمراه ته ولاره ته روکاله او اضافت د صفت موصوف ده او دوالۃ الغنم بیا اضافت د صفت موصوف ده ما تاسو ته ویلو چې غنم ګړو کې نو دوار ته وایي شات ورته وایي او غنم او کګړانی هغه ته دوال او کبش وایي او یوازې وختو والا چې هغه ته مغز وایي وداغي احکامات درته بیانای دا څول پسې شه وبه قال حدثنا سرور بن الخلال قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن سفيان سلمة بن كهيل سعيد بن غفلة قال سفيان ثوري مراد دي سويد بن غفلة معاوية مخضرمين ندي محكم تیر شوی دی شبا قال خرجت مع زيد بن سفيان وسلمان بن سوحان دا مخضرم دی او سلمان ابن ربيعه بعض علماء دتا تابعي وي او بعض وتا صحابي وي وري شابته وجدت سيدا قال ومن حبيبي فالتقت سيد فاخذ قال انا وفضل انا وترك السباع لا اخذ فاستمتع النبي فقال فقدمت على ابراهيم كان رضي الله عنه فسالته عن ذلك وحدثته الحديث فقال احسن وجدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سوره ثياب مدينه قال فاتيت بها فقال لي اعرف حول فمالك ويرضى ثم اتيت بها فقال اعرف حول اخر فعرفت حول ثم اتيت فقال اعرف حول اخر وقال اشهد على يوم ان كان فاذا جاء طالبهم اخبرت بعدتها وان كان قد فعليه والا فاستمتع بها حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا قدرت راضي سوي وجدت صوتا يشابك بيونتو قال ابن نمير ويدا دوست آزان دي کنا یو یزید ابن هارون دي وبل عبدالله ابن نمير دیکھ اشارت دیتا کہ عبدالله ابن نمير دي رستو الفاظو مقائل دي فانتقلتو خلاصة شوا کہ آغا یزید ابن هارون وجدت صوتا وي وقال دوست آزان دي حسن ابن علي او ابن نمير فالتقلت صوتا وي مطلب یو فاخذتو نو قالا بیا دوارا وي کوئی کی خبر جواب وای نو دې سوي یو څه درسته ولار شو نو دی وی سوید ابن غفلہ زید ابن سوحان او سلمان ابن ربيعه سره دوار سره مرګري شو یاد لري شو کنه دا مخکې په الفاظ فرق ابن نمير فالتقد وی او دا بل فوجد وی نو فقالا دوار ورته زید ابن سوحان دی او سلمان ابن ربيعه دی دا خبرې دا میرا فقلت سويد ابن غفلوي ما وتوي لا أدعه تأكله السباع در اندگان بيخري أغيب بالسرمن ووخي شابق والسرمن يبيخري لأخذنه فلأستمتعن به توفنا فوالا أو وربسي شمولانا سيبا وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بخاري كذاسي ولقى دي كذاني لأستمتعن به أو بخاري كذاني إن وجدت صاحبه وإلا فاستمتعت به بخاری کې دا حدیث تیر شوی ان وجدت صاحبه کما لګره مولا مندک نو ما به تقدیر دی پکې او ان وجدت صاحبه والا فاستمتعت به وربسيشا وبه قال فقدمت على ابي بن كعب وسالته عن ذلك وحدثته الحديث جمال غير موجد وموجدت فقال احسنت خديوكا وجدت على رسول عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة عميانه فتوى فيها 100 دينار قال نديوي أبي فأتيته راتن هو عليه السلام تبها فليسل دينار فقال لي عرفها حولا يوكال التعريف فوقها فعرفتها حولا
وما أجد من يعرفها ومن منذ أرسل في جنين لها ثم أتيت راتم من حضور فات بها فليستغرى فقال عرفها حولا آخر يوكال نور التعريفات كوا فعرفتها حولا ذيب كان بمقام ثم أتيته راتم من زمير عليه السلام تلي بها فكي مقدر فقال عرفها حولا آخر يقول سورة مؤنث لك ذمير لها وتناجيك وقال أحفظ عدتها شمير أحفظ وشميرا شمير دادي نسأل تقول عدتها لفدراري ندا عدتها بمقدار والما وشمير مقدار دادي وبعاءها لوئي وبكاتك مدي بالي بطوة لغدا فإن جاء طالبها كطالب راري أو فأخبرك بعدتها وبعائها وبكائها أو باغيمان دي فادفعها وكذا مياناتها وإلا أو كشرت مالك را نغي فاستمتع بها نفى واخلا اس مولانا سے خبر میں کڑی دا یا بہما ما بھی گدا سے شیری ومنتا شرک مالک تے پتہ وہ ملے گی جب کار کی دے کہ زمانے اور ٹماٹر دا مدرسے مس کے بول دے دلے دے بیا اور پسے نہ رہتی یا یو گنی رانا دا مدرسے نو مانی مس کے بول دے دلے دے بیا اور پسے نہ رہتی خدا استاد چتوا رید مبتلا به اعتبار ستاره اعتبار ستاره اعتبار جنرال دی دا دلالتن اذن دی مالک په بدی خوشاله چې خدای لختی تنی پرې وته او یو مسلمان پیدا نشتی ډېر خبره ده او کچر ستاره دا وای چې مالک ته پته ولګی راځي ورپسې نو بیا بخالی نه وي چې مالک ته پته ولګی یا به احتمال د ضیاء لري یا به نګری نو که احتمال د ضیاء نه لره موجتاوه هغه زمانه کې وو او احتمال د ضیاء نه لره او خان به یو شل د صحاګانو کې وسریدل او بیا براله خپل کوړه ما تاسو ته نه یو سم په باندې وطنونو کې خلک ساوي ورونو ته وشړي کارو سر په دې ورونو کې ساري او ګورې مې دې زمانه کې خو موزه زمانه د فتنې او د غلا د فساد دا زمانه وسته او که احتمال د ضیاء نه لره نو بس نه ویران او که ولې غرض یې دا دی ضایع نشي او که احتمال د ضیاء درلود چې بل څوک یې پټۍ بیا نه ورکوي یا بل څه باران چې خراب نه کړي نو بیا روچت کا نو چې روچت یې کړي نو نښې به وبه شمېرې ګوره شمېرل ثابت شو او مزې وغیره به ځان سره محفوظ کړي نو تعریف به شروع کړي یہ تعریف بے کم دے کے تعریف دا نا چی ځان سره یو درې چغې ووایي تعریف دا هغه طریقه به اختیار کړي چې په کومه طریقه دا مالک ته د رسېدو امکان وي ولري چې مالک ته رسېږي د هغې تفصیل مې تاسو ته ویلو بیا درته وایم ما ویل دلته د شي مینده که په سړک نو چې د سوزکي ټرانسپورټ نه پروت دی که نه نو اډو ته لاړ شه پېښور اډه کې ووایه چې ازادي اډه کې عثمانزو مرزو او د تنګي اډه کلچر کې ووایه خامخا به کلندر د څوک راځي نو هغه ته به ته ووایې په دې طریقه شوه هغه داسې طریقه باندې د دې اعلانونه وکړه چې مالک ورته رسېږي او یا مالک ته ورسېږي اعلان به وکړي اوس به دلته راځو څونه اعلان به کې څونه موده به کې نو مولانا صاحب په دې کې د امام محمد صاحب رحمت الله علیه زموږ د امام محمد صاحب مسلک دی او د امام شافعي رحمت الله علیه مسلک دی او احمد هم ورسره دی چې یو کال مو تعریف کې زموږ امام محمد صاحب هم دا یو کال به تعریف کې او هغه روایت چې کوم ځای کې راځي چې کوم کې سند اللفظ دی هغه به حجت دی یو کال او زموږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سوی هغه وایي چې رای د مبتلا به اعتبار او مقصود کې هم دغه لیکلی دي د سرخسي دې له مفتابهي ګرځولی او وایي چې وګوره چې ستا غالب ګماندار راشي چې اوسه پورې به پسې مالک نور نه ګرځي کمال ډېره موده وکړه بعضې وخت مال دومره ډېرې چې درې څلور کاله ورپسې مالک ګرځي نو درې څلور کاله یې تعریف وکړه بعضې وخت کې مال لږ دی یو هفته مالک ورپسې ګرځي بیا نه ګرځي نو طلبه نه کوي نو بیا مالک نه پیدا کېږي او چې هغه هم ګرځي او تیم تعریف کوي نو مالک ته به ورسېږي نو رې د مبتلا به اعتبار ته مالک کثیر ډېر عمر تعریف وکړه او که لږ ولږ عمر یې تعریف وکړه یو خدا خبره شوه
دا حدیث دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دلیل شو کنه ولی یو کال وی دلته رسول الله مبارک سو کاله ورته یاد کړل 3 کاله ورته یاد مدارس شو په امام محمد سے په امام مالک شافعی احمد ټول باندې امام محمد شافعی په جماهیر ټول محمد وسره ده زمون مستدرک او هغه چې کوم ځای کې یو کال دی نو هغه پیغمبر مبارک ته پته و چې دا مال دومره دی چې یو کال ورپسې ګرځي دا خو یو شوه اوس که مالک پیدا شو خو وربه کې اوس مالک ته به څنګه ورکې نو ائمه ثلاثه امام مالک احمد ابن حنبل نه امام مالک او احمد یو قاضي شافعي امام صاحب دلته ورکوي مالک احمد وای چې نخ ولا ورکې نخ د توقي ورکوي او شافعي او امام صاحب وای نخ څه پته لګي نو بل چا لیدلی یار دې سړی د خپل نه چاته خدلی چې مال دا شی فروت لري دې پټوا دا او دې رنگ ته دې مدري نو بیا وسې کډونه شپه نو شافعي نه مالک او احمد وی په نخ ورکا دې دلیل دی او زمون او د شافعي سے مسلک تا نو اگر ته نخ او کولا او ستار پزړه کې هغه صادق او جټي کی ویلي نو بیا ولا ورکا او کله نخ سلام ستا پزړه کې شک او شبهه رااله نو بیا دې گواهان پیدا کی دې پیدا کی گواهان دې پیدا کی هغه دوه گواهان لکه د بینک نه راغلي چې نو بینک والا بوته وایي او د زردا پیسې دې پټو کور نه راوړي دي مثال بتاول دکاندار نه راوړي دي چا باندې پورې وي په کتاب زمکه خرڅ پیسې خو کې راغلي چا مخکې خو راغلي کړه نو گواهان دې پیدا او بدل کې راځي چې سړی صادق دی نو بیا دې ولا ورکی نو دا استاد دا په بل خبره ها درېمه خبره رښتیا درېمه دا چې کچر مالک پیدا شو اور بکی او که مالک پیدا نشو وای مسله سوي وی پدا دې خلک کې غریبي کماندار او امام صاحب وی چې نه کما غریبي پدا نه خلک ټول شو کمانداري تو تصدق به کوي ايما کان پدا نه ولا ګوره په تصدق وکړ او پنځه کاله پسې مالک پیدا شو نو کمستی ولکه غنم دی مثال به ورکه او کذبات القیامه ګرځي نو قیمت به ورکه او چې قیمت ورکه د کومه ورځې قیمت ورکه د دې وخت د یوم هغه ورځ چې کومه ورځې مندلي دغه قیمتونو کې فرق راځي بازار دې خلاصه وا زو سر پسې شه وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر بن ابي عبد الرحمن يزيد بن القيم مسلم ودي کاکاجي یو خدا چې اوچته په نقطه مسله معلومه شو یو دا معلومه شو دغه څه معلومه شو د حضرت ابي بن كعب دیانت معلوم شو دغه څه معلومه شو مسائل او بحث د تاریخ په کې او دغه درې کاله تاریخ راغی او بل څه معلومه شو بل نقطه کا دیشه دا ولنه چې نه ګورم امانت کې خیانت راځي نه ګورې با باندې ویش مې راځي سمره ولې تا کور کې او کې دې پټې دي وش میرا من یو ارسه محفوظ کدا ته معلومه شو او بندا چې هغه د علامه در کړو واخبر کاوه خدا هغه وخت چې تاسو د خنیت وسره راشي بل څه معلومه شو چې پیدا دی والا ولې دغه پته دی وسوي چې وبای مالدار وبای سو مالدار وته پیدا دی والا عمره بخاری کې ویلو چې وبای مالدار نو بلکې سو ذکر رسول الله مبارک ابو طلحه غبار وقف کو علیہ السلام تو فرمائے کہ اجعلها فی فقراء اقاربك اجعلها فی فقراء اقاربك وجعلها ما تقسیم کو بین حسان و ابی بن کعب قال البخاری نے بھی کہا فقیر دغه پستمتع وتوي ورپسې مولانا زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ورد رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحديث ولكن جزرت أقبل حديث ما سرب الحديث يا رسول الله مبارك استمتع بها إذا كنت محتاجا إليها ما سرب الحديث استمتع بها إذا كنت محتاجا إليها قيد ببل روايتك أو ذا حديث بمصنف لابن أبي شيبة كده حواله مې درته کړم ته نوٹ کا بیا ګورم
اذا كنت محتاجا اليها فمستند ابن ابي شيبه كده او مولانا سے دا انس مشهور روایت دا سویل دے فقہ کتابوں کے ہم ضالة المسلم حرق النار ضالة المسلم حرق النار اذا ذكور سویل سمجھتا بشرط تغمالدار استعمال دیو کو یا تعریف دیو نکا پورا بدے لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الخنار وتويل شويل فتسينا مالداري أو پردیش استعمال ہے اور بس انشاء أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتل فقال عن حسنة فبارك بك وعصاة واستمسك بها فإن جاء ربها فأتيها إليه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت الغنم فقال خذها فإنها هي إليه ولا وركا ولي أنا جستاب بذلك إذا صدق راشي أو عموما أگر کرانو لنا خير ويزرس کی صدق راضي فقال خذها فإنما هي لك وليأتي كولد فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لبني ابني قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحبر وجهه أو يحبر وجهه فقال ما لك ما أنت وسقاه حتى تلقى وفي الباب عن أبي بن كعب وعبد الله بن عمر مستند أحمد مسلم کے ترمذی کے روایت او عبد الله ابن عمر ما تلمام او جاروش ابن معلى دارمي كده ابن عبد الله ابن معلى دارمي كده عيال ابن حمار مستند احمد ابو داود كده جرير ابن عبد الله ده مستند احمد ابو داود كده حديث زيد بن خالد رضي الله عنه حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه وحديث يزيد مرة بعيدا زيد بن خالد رضي الله عنه حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رخصوا في اللقطة إذا عرف سنة فلم يجد من يعرفها أن ينتفع بها وقول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يعرفها سنة فإن جاء صاحبها إلا تصدق بها وهو قول سفيان الثوري وإلا يستقام وهو قول أهل الكوفة لم يرن صاحب اللقطة أن ينتفع بها إذا كان غنيا هداية وجملة ذكر هداية كشتا فإذا الإمام غني باستعمال لشيء كبادشاہ یا خارجی وتوجه ته استعمال کا نبی غنی باستعمال لشيء وقال الشافعي ينتفع بها وإن كان غنيا يبين الكعب رضي الله عنه صار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة فيها 100 دينار فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يعرفها ثم ينتفع بها وكان بين رضي الله عنه من مياسير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اور کتاب الوصايا البخاري کی مناقل وقراون جو کنا یہ مياسير کے غریب وشابه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يعرفها فلم يجد من يعرفها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يأكلها فلو كانت اللقطة لم تحل لمن تحل له صدقة لم تحل عليه ولا جائز ذكر علي وأصحاب دينار على عهد رسول الله دا بلوي چې کچر دی وی دوی وایي چې دا پشا دا صدقه ده نو په غریب نه استعمالي مو وایي نه صدقه خو نه ده مو خدا نه دی ویلي دا جاه دی لیکلي وإذا الإمام هو غریب استعمالي ولشي وربس إيشا أصحاب علي لأن علي بن أبي طالب أصاب دينارا فزمان رسول الله نمكي فعرفوا فلم يجد من يعرفوه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكله وكان لا تحل له صدقته وربس إيشا وقد رخص بعض أهل العلم إذا كان اللقطة يسيرة لن ينتفع بها ولا يعرف وقال بعضهم إذا كانت دينار يعرفها قدر جماعة وقول إسحاق بن إبراهيم محکم دیر جو او دا جابر روایت دی پا ابو داود کے سرشتا دا جابر روایت دی پا ابو داود کے رخص لنا نصر خیر دیو لکا رخص لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العصا والصوت امثال من تلا جابت من دا والحبل واشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا أمساك والصوت والحبل وأشباهها
يلتقطه الرجل يا يلتقطها وایا ينتفع بها والبسيشة. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثني سالم بن عبد عن مسلم بن سعيد بن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النفقتين فقال عن فاسده فان ضربت فدها واذا قالوا فاشركها وحدها ثم كلها فان جاء صاحبها فدها. هذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الولي. وقال احمد بن حزم صح شيء في هذا الباب هذا الحديث ولا علم على هذا عند بعض اهل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رخصوا بالنفقه اذا عرف اسندا فلم يجد من يعرف وينتفع به قول الشافعي واحمد واسحاق باب ما جاء في الوقت. وقفت ادري دميولك بنشو حبس توي और बेस्तेला किसे दवाई बेस्तेला के आगा हबस माना लोगों भी सरे मुनासबत ला और अपना हबस बकी हुआ है अब सुलमान लिल्लाह ताला या सदक़तुल माल लिल्लाह ताला अल्लाह ते उमान सदक़त यो मुअय्यन लेवल तक तो मुअय्यन पर तसरुफ कई कोई शे وبس عام صدقاتهم لله تعالى بس لتوقف إليك أمور مسائل بخاري के में हुए क्या बदलता है वाक़िफ़ हम से पैदा है बाद खाले कोई ना चीज़ का रिवा कर को पैदा कर देना है जुमा तेरे में कवा कर को बगी मुझ ना क्या तो बस मानता है वो चीज़ भी पैदा मुझकोली तो कोई के पकावा तसरुफ बगी कोली शे वाला और बस बुखारी इमाम बुखारी बनाए वे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के हुजूर पाक को फरमाए इदा बाग वक़फ का अगसोवे अगवे के सोच बगे तसरुफ कई नो आयत अकल बिल मारूफ कई नो वाक़िफ बगे पकलम तसरुफ कुलिया बगे और द वाक़िफ बचिम तसरुफ के बगे इमाम बुखारी खुदा खबर साबित करेगा रोज़ बसेशा وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ابن عمرو عن علي بن عمر رضي الله عنه قال سأل عمر رضي الله عنه يقض خيبر فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مخکې ویلو چې یو ځای دی وقف کا نو ټیک شو عام خلک په پیدا او واقف وي خلصول شي امام ابو یوسف ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ابو یوسف دواړه واقف خلصول شي نو چې حدیث وته رسید ابو یوسف تا د خپل قول نه رجوع او بیا ابو یوسف سوې وی که امام صاحب دا حدیث رسیدلې هغه د خپل قول نه رجوع مفتابهی قول دار چې نشي خبر او یو خبره ده یو شی دی واقف وقف کو یو مقصد لا مقصد دې نه پورا کېده نو بیا دې خاصول شي هغه پیسې په خپل استعمال کې نه راوړي لکه ځمکه مخبري دا وقف پروت کړي لا مخبري ضرورت ختم شي دا خرڅه کا پروا نه شته و یا بل دې په خپل ملک کې به نه راوړي بل دې په څه شي وای مخبرانه خبره جمعات ته ځمکه وقف کړه جمعات پکې نه دی جوړ شوی او کله دلار ختم شو نو واقف یې اوس خرڅول شي اصل یې کې نو واقف پړو وارثان د واقف ته خرڅ کی بل دې په جمعات خلاص جو خبر اوس یو مسله بل په خلاص یو ځای کې جمعات جوړ شوی د خلکو جوړ کړي دا اکثر د کې پورو کې جمعات جوړ شوی اس کے پورا ختم شو جماعتونه پاتې شو او څوکتره چې پکې بند نو ګور یو خبره ده دا کېمپونو کې چې خلکو جماعتونه جوړ کړي دي دا ځمکې پردې دي حکومت د خلکو لور کړی دي ځمکې د حکومت نه دا پردې ځمکې دي او شاړې پردې وي نو حکومت خیر د شاړې ځمکه پردې او خلک هم په نه خپه کېدل خلکو مې پرې آبادي وي پردې سرکاري ځمکې نه دي او که سرکاری دي نو جمعات او د سرکار سره حدن نه دی ویل چې دلته جوړ کړه او په خپل بګي جمعاتونه جوړ کړل دا غصب په ځای کې بل فرض یو بل مسله دا غصب نه او که یو سړی د غصب بکونه و جمعات په کې جوړ او رسو مالک فراغ غیر ونه وي څه خبره نشي نو اوس دې کې په کې بعد جمعاتونه پاتې او خلک دې شام پراته دي چې کومه اصل مالک دی هغه مالک خدا وقف کړی نه جمعات نو مالک یا هغه بچی ختمول شي
مثلا اذا تاسو له ما جمعه سبق خپل او کله تلاړ او جمعه شام پاتې شو نو خیر دې نه دی روان ولې معقول دی وساتي بلاغه چې خلک دې منځونه وکړي کېږي شي بیا ولا کله راشي او کته وي چې نن بالکل ضرورت یې خاطر یا باید کې یو سړي جمعه جوړ کړي او په راشي یا بس جمعه ترکوټي او بل دې هغه جوړي او دې ضرورت ختم شو نو فقها وایي واقف یا دا واقف د بچو په اړه د ختمول بل دې جوړ او جمعه په جوړای بل یو وقف کې دوه وقفه دویم منه دي اوبه څنګه مقبره ته مکه وقف کړه مقبره ته اوس دا واقف چاته وي چې دا لکه جمعه پکې جوړ کا نشي کول دا لکه مدرسه پکې جوړ کا نشي جوړول په یو وقف کې دویم وقف دا نه صحیح کېږي هغه خلکو پکې دا جمعه جوړ کا واقف نه خلکو جوړ کړي دغه مقبره ته وقف کړی دا خو دا موږ مقبره ته ضرورت شته مقبره ته او موږ پکې ځان له جمعه جوړو دا مقبره ده وزن لته کې به جمعه جوړ کو نو جوړول شي خدا جایز ده ځکه واقف دا جمعه ته نه وقف کړی چاته جوړ کړ دا مقبره ده فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط فسعيني منه فما تأمرني قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدقت بها أصل بسدي جامعني برقبنا تقسيمي وتصدقت بها أي بمنافعها لا وقف شوى وتصدق بها عمر أنها لا يباع قصدها ولا يهو ولا يورث تصدق بها في الفقراء والقربى قربى يا عمر يا نبي الإسلام یا پھر رقاب بیان پکې او فی سبیل الله او فی سبیل الله لا جناح علی من ولیها واقف پکې کولی شي ان یاکل منها بالمعروف ويطعم صديقا ولان په مالدارین په قدر دا ضرورت بدیوړي فذكرت ابن عون ومحمد بن سيرين فقال غير متاثر المال لان په مالدارین قال ابن عون فحدثني برجل اخر انه قرأ في قطعة يتيم من اسرقه عمر سے فیصلہ کرے وغیر متاثر المال هذا حديث حسن صحيح قال اسماعيل وانا قرأت عن ابن عبيد الله بن عمر رضي الله عنهما فكان في غير قطعة المال والعمل على هذا عند ابن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نعلم بين المتقدمين من في ذلك اختلافا في إجازة وقت الدين وغير ذلك وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر على ابن عبد الرحمن نبي هريرة رضي الله عنه اما چرته سو امام سے کوئی کے خاصول ہے وہ یوسف دا یو قول بعض علماء امام سے پدې کې نه دي ځمکه وقف کړه بعض وخت یو سړی ځمکه وقف نه کی وی دا ځمکه زماده او د منافع تاسو پرې ځمکه زما مملوک ده دا زما چې کله ضرورت دې خاصول شي نو هغه کې امام سے وی اختلاف هغه خیر او خاصول شي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه منها الوقف لمناسبه تباشرها وولد صالح يدعو له هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في الاعجماء ان جرحها جبار قرأ تفصيل في كتاب الزكاه کی ویل دي معدن وذريكار شوا وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا سفيان عن سعيد بن سعيد بن مسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت جبار والبير جبار والمعدن جبار وفي الكاج الخبز وفي الباب عن جابر بن عمرو بن عوف المزني وعباده بن صالح رضي الله عنهما حديث ابي هريره رضي الله عنه جابر مسند احمد كده او عمرو بن عوف بن ماجه كده او عباده مسند احمد لجابر وعباده ولا مسند احمد او عمر داب ابن ماجه کی شبه حديث ابي هريره رضي الله عنه حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن مشهاب بن سعيد المسيب سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وبه قال حدثنا مسعود قال حدثنا مالك قال مالك بن انس وتفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم اجمع جمعه جبار يقول هذا الحديث فيه معنى قول يجمع جمعه جبار فسر بعض اهل العلم قالوا اجمع وزاد فائده صاحبنا وما أصاب في انفلاتها إخلاص أشواء فلا غرم على صاحبها لي وإشابة ما لهم تفصيل بيدها والمعدن جبار يقول إذا احتفر رجل معدن فوقع في إنسان فلا غرم عليه وكذلك البيع إذا احتفر رجل بسبيل فوقع في إنسان فلا غرم على صاحبها
وفي ركاز الخبز فركاز ما وجد من دفن الجاهلية كما وجد ركاز أدى من خبز لسكان وما لم يعمل فعله باب ما ذكر في إحياء أرض المواد. إحياء أرض المواد كيف؟ يا بيت خير يا ذا التويمة أرض المواد ستوي شارع أغل مكة فصل نكي عثمانانا سبزان کوئکا دا بادشاہ ورکولی شی چالا ویوسو شرطونو بانده یو شرطا اشاری فصل نکی دویم شرطا که دا آباده نگریوی دا آباده مفیده که نرازی دریم شرطی سده که دا چا مملوک بانی نو کزمکا آباده و سرکاری زمکا و بادشاہ چالا نیشی ورکو دا خود ظلم که دا مرکز سلمان پیدا دا مسلمان او دریم دا که دا زمکا دا آباده پر ضرورت راتاگر کلره وا آباده والا ضرورت سمندر من جوڑی کوردور پکی کئی کرکٹ پکی کئی او بریل استعمالو دا ببنو او دریم دا که دا چا مملوک و بیا ببنو دا پہ اتفاق اس براش مولانا سیوا احیاء المواد کی اذن دے امام تا ضرورت شتا کہ نشتا نو ائمہ ثلاثه وی نشتا بشار المکرہ دا جام دے کوا او زمون دا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر ضرورت ورتا نشتا بے دا بادشاہ دا اعلان نا نشی دا وی دلیل سره او وی دا دلیل چې رسول الله مبارک اعلان کړی چې من احیا ارضا میتة فهي له وایونا دا تشریع عامه نه په یو موقع ویلو تشریع عامه نه بلکې په یو موقع ویلو پیغمبر مبارک او ما سره ډېر دلایل دي ښه حضرت طبراني موجب کبیر کې ذات معاذ روایت ده دا سره نوٹ کړه طبراني موجب کبیر کې چا روایت ده حضرت معاذ ابن جبل رضی الله عنه ان ليس قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس للمرء إلا ما طابت نفس إمامه به ليس للمرء إلا ما طابت نفس إمامه به إذا إمام نفس بخشالني ونشي كوري طبراني موجب كبير کے معاذ مرفوع روایت ليس للمرء إلا ما طابت نفس إمامه به دوسر بسيشا به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب بن شهاب وحدثنا ابي سعيد بن زيد عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا الميت رضا صحيح التشريع عامه بس عام اعلان دے او من عام دے کہ مسلمانی کذمی وقار سو کوئی جابت ہے وليس للعلم ظالم الحق هذا حديث عامه دے په خاص مقویل وليس لعرق ظالم دیکھ عرق ظالم موصوف صفت میں شے او مضاف الیہ میں عرق حق وای مراد سے نزی عرق دیونا تقول رسول جر عرق حق جر ذی عرق خاوند جر ذیکا تو خاوند ليس لذی عرق ظالم اذا ذی عرق ظالمی بل سو پکیونا کری قبضہ کئیے مالا بادشاہ را کدے جب دے کو بل سو پکیونا کری مالا بادشاہ را کما جب دے کو بل سو پکیونا کری مانے قبضہ کئی رضی عرق ظالم آمد جرڑی کدا ظالم او یا لعرق ظالم مضاف بیلے عرق نا مراد بزیئے سوالما اونا دا ظالم اونا دا ظالم باقي حق نشتا وربسيشا هذا حديث حسن غريب وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوارث حدثنا ايوب عن هشام بن عبد الله بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انت سعيد بن زيد ولا جابر دي شباب قال من احيا ميتة فليله هذا حديث حسن صحيح وقد رواه بعض من شيخ عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا لله ولرسوله والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره وقال احمد واسحاق وقال له ان يحيي المواد بغير ابن سلطان وقال بعضهم ليس له يحيي الا بابن سلطان والقول الدين قول والتصحب ولا والتصحب ذكر إلى الإعلان كإعلان تدي تشريع ما
لا حماء الا لله ولرسول ابو داود کې د صاحب ابن جسامه روایت ته مرفوع دی ابو داود کې د چا روایت دی صعب ابن صعب سره ابن جسامه رضی الله تعالی عنہ مرفوع روایت دی نو دوه مې حدیث وي یو د معاذ او یو د ابو داود کې دا شابه وفي الباب عن جابر وعمر ترمذی کې او د عمرو بن عوف مزنی ومصنف ابن ابي شيبه کې مسند بزار کې جد كثير وسود رضي الله عنه قال حدثنا مسلم قال حدثنا موسى محمد المثنى قال سألت قال من الطيالسي عن قولي وليس بعند طالب حق فقال عند طالب غاصب الذي يأخذ ما ليس له قلت ورجل الذي يخرج في لفظ غيره قال هو ذاك باب ما جاء في القطائع القطائع ستة وإذا قطمعي جمالا جاگیر خلق الأول کی بادشاہ یو جاگیر ورکی اذا استاشو قطیعہ یو جاگیر وی ولا ورکی بادشاہ ورتی کې هغه شی ورکی اذا عمل لدخ هغه ازمکه و دا غیر ازمکه ازمکه و دا غیر ازمکه دا هغه ورکی چې دا عمل لدخل لکه یو غر ورکی دا نتیک بیرو باسه نو بادشاہ لدا فیده چې اسی پروت دی دې نشه باندې بل مسلمان بوالي فیده نو خمس خو بیت الله مال راشي اسی غر پروت دی څه نو خمس بیت المال نه براغی هغه سړی ته پیدا شو د انسان فرعیت فرد دی مزدوران کوله کې یقینا پیدا شو ډېر پیدا حاصل او کدا سي شی چې عمل له دخل نه لکه تیار د مال کې غار دی صرف خاصول غواړي او راجودا کول غواړي کله استل منستل پکې نه ابانا ورته شابه سلام قلت لقتادة بن سعيد حدثكم محمد بن يحيى بن قيس المالكي محمد بن يحيى بن قيس المالكي قال اخبرني بعبد الله بن شراحيل عن سعيد بن قيس عن شمير عن ابي حبان بن يطلع مجهول له سمي او شمير يماني مقبول له ابيض بن حمال دا صحابي له انه وفد الى الارض استقطع وطلب قطع المال جو في المكالمه کې مال غلا تاسو غلا فقط على هو جدا امر الى جدا واجب جدا قوم فلما ان ولى قال رجل يوم جسنا لا اقرع ابن حابسه اتدري ما قطعت له تدري وركل انما قطعت له الماء العده تيار ودي وركل داي عمل لدخلنا وقتشت بكي شورن كان يستلو تبكي جدي تبذر جدا كي لو قال رابي فانتزعه منه دبيرين واحد ورولي داخل بيت المال سريع شيء دا بيانا وركي دور مسيشا قال وسألوا عن إمام العراق قال مشغول شي من العراق شعر المكان شعر المكان دا عراق ولي وي لك اكثر دا كيكر دا موڑی پکی شعر المكان قال ما نبتننه خفاف الابل اذا بالينا لريوي وخان وخوف كم سمر لريزي امو دنرسي ولی باليتا نزدي بنا وركي اگدی وقتی ضرورت کې نه راځي نو کال پس براشي تو کال پس د خلکو بچو ته به ضرورت راشي نو صلی الله علیه باب ما جاء في القضاء قلت لقتيبة امام ترمذي ما قتيبة ته احدثكم محمد تا محمد بن يحيى قدر سند حديث ویلې نو قال فاقر به قتيبة وقال نعم یا دې شو خبره نو حدیث نړۍ رضایت مسائل وته یو خدای بادشاہ نشي غوښتي شي دا حدیث نه ویل کېږي دا مسائل مستمده واسه دا بادشاہ نشي غوښتي شي دویم څو بادشاہ جاگیر ورکول شي او دریم تیار شي بنه ورکړي چې دا عمل له داخل ضرورم که بادشاہ یو شی ورته پته نه ور وجود کول شي او پنځم شعر ازمکه ورکول شي ارزه موان او ومت معلومه شو ما لم تنال غفاف الابل اغاز مکه ورکی کی دا باندینا لری وی زاو سر بسیشا وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن ابي عمر قال حدثنا محمد بن يحيى بن قيس المالكي ونحوه وفي الباب عن وائل واسماء بن طيب بن رضي الله عنه حديث ابي بن حبان أنت قتيبة نقل قول محمد بن يحيى بن قيس ما آربنا أنت محمد بن يحيى نقل كي محمد بن يحيى ابن قيس مانور أغسري وفي الباب الرواية الترمذي كده او دا اسماء بنت ابي بكر دا ابو داود كده شابه حديث ابي بن حبان رضي الله عنه حديث حسن غريب العمل على هذا عند شعب النبي صلى الله عليه وسلم غير في القطاع يرون جائزا يقدم لمن رأى ذلك وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال
حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت علقمة بن وائل رضي الله عنه قال يحدث النبي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في حضرموت بخبرنا أمر كريم أعطى معنا روحه حضرموت يمن كذا قال محمود وحدثنا ابن شعبة وزاد فيه بعض معاوية رضي الله عنه حكم السلمي معاوية بن أبي سفيان نخا معاوية بن حكم السلمي وصل ليقرأ إذا ورد جداك هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في فضل الغرس بوتي كارت ذكر الثواب ده أبو علي شبا وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يغرس غرسا ويزرع زرعا فيكون من سراء وبهيمة لا كان له صدقة وفي الباب عن أبي أيوب مبشر وجابر مسلم أحمد كده مبشر فمسلم كده جابر مسلم كده زيد بن خالد الجهني صحيح مجمع الزوائد كده حديث أنس رضي الله عنه حديث حسن صحيح باب ما جاء في المزارعة وبه قال حدثنا वेरे मौलाना से क्या कवर की मुजारात वासर की फसल जीवी कर करोड़ दवाई जो सारी इंसान से मुआमलों की फसमा का तेरे ख्याल साथ तरबियत और माँ रज़क़ल्लाहु वहुव बैनना निस्फ़ैन क्या अर्ज़ करते हो लगे वो शिरकत बशायर के बरादियात और शिरकत शाही के नो लाज़मा कहता करा दादा लेकिन पहमदान जमा और अजीज मुस्ता जाना जाए और दादा करा जी पहलमा के यौ पानी लुक दड़े उचुक के लुक आया इमाम से मुज़ारात आयल नहीं अब इधर शिरकत दे अबाद खारिज यौ मालूम दे पता न लगी फसल कई के न और बेमदार की राशि खुदा का अमल ला पकेदा है अगर खुदा का अमल जो यो जुस के अगर शरीक दे वर को अगर बताना शे वर को लेकिन वो इधर जरूरत दे इस्तिस्ना ला जरूरत तवज्जो न जायज है ना इमाम सफरे जोड़ के सफरे मालूम है या सलाम दा जरूरत तवज्जो न जायज न ले देखिए जरूरत दे और शिरकत बशायर के लिए जाओ सर बसेश وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور تعريف بيسده عقد الأرض ببعد الخارج سموي ببعد الخارج دوصل أو صاحبين وتجايز وهي مسألة صح وملاسب ماذا تشير ويليو زمین تنہا عمل تنہا زمین با تخم عاقل زمین تنہا عمل تنہا زمین با تخم عاقل ورائے انسی صورت ہمانا جائز و باطل وزمون بدي زمانه کې وخلق د دې ټول خلاف روان دي په یو بل طریقه خلک بخنه بیا کوي دور پسې شي جبليون وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل دخل بشبر ما يخرج من أبي فتح وزر وفي الباب عن سيدنا ابن عباس وفي الباب عن سيدنا ابن عباس وزيد بن ثابت وجابر رضي الله عنه ابن عباس مستد احمد ابو داود کے زید ابن ثابت ابو داود نسائی کے جابر ابن نسائی کے ہاں هذا حديث حسن صحيح والامر على هذا عند بعض اهل المشايخ النبي صلى الله عليه وسلم وغير كبير بالمزاعه باسنا عن اسمه الرجل والرجل واختار بعض من يكون بدر من رب الاولي والوقوع من قدر ساق ويختار بعض اهل العلم بالمزاعه بالخروج والرجل على رب مساقات كما بالخروج والرجل بحث وقول مالك بن انس والشافعي امام جابر بل مشهور حديث کے نہا عن المزارعه اغینا من جواب کو کہ کم مزارعت تے یہ شرکت مشاہیر کرانشی دادر مدد سور دی زمانہ بہو کے بہو کی جگہ یا باقو کتاب ہونے کی جگہ پر زمیندار لو کی مالک ہونے کی مالک دی خپل سره د مالک پر زمانه ده او د مالک هغه طرف کو کې زمیندار طرف ہونے کی مال خراب از مکر اٹھنا سره خبرې یا زمیندار رسول الله مبارک یوزه کی ویلم دی واغه مشوره وا ویلمکه یا پخبل او کرا یا بل خیراتی ورکا سره په خارجي اصلي مسلمان نه سره پیسې اخلي خیراتی ورکا
او دې کې ما بولاده په ورو کې تاسو په دې کې ما خبره کړې و چې د دې مستاجر کې جاری نه کم آمدن واخلي زکات پر مالک نه دي زکات په پیسو بدلې دې چې کوم پیسې وایي چې په کال تیر شو باغې څه تیر شو کال زکات نه ورته او هغه چې کوم آمدن د ځمکې مستاجر بدلې نه او عشر ورکوي دا د صاحبینو مسلک او د متابعین امام صاحب په مالک عشر وایي خدا متابعین دي صاحبینو قول متابعین چې مستاجر ورکوي او هغه جاری پیسې به ورې نه مستثنا دي دا په لاره پیسو دا وجه نه د آمدن واغېست ډېر خلک نن سبا عشر چې ورکوي نو هغه چې خرچه دی وباسي د خرچې د برکت د خدا پیسې هېڅ خاص خرچې مرچې به بالکل نو وباسي تر پوخوالي پورې چې په دې څه خرچه شوې ده نو ابد نو باسي او دا اصوله پورې چې دې حاصل کې او دا دې نه پس که د به کوم خرچې مرچې کولې نو هغه خیر دی هغه پروا نشته دی ورپسې شه ولم ير بعضهم يستنشر من المساجد الا ان سجد ابو الذهب والفضه باب النبي قال حدثنا لا قال حدثنا وكم بن عياش عن ابي حسين المجاهد رافع بن خديج رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كان لنا نافعا اذا كان ينتهى ان يعطي بعض خرج بدراهم وقال اذا كان يحدث بعض فلينتهى قال ويزرع وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا بن موسى الشيباني قال حدثنا شريك بن شعبة عن ابي هدايه عن طارق بن عبد عباس وهو قول احمد صاحب وقال بعض المضارع قبل الشرب ولم يروا بمساقات النخيل بالثلث امام سيبوينا ناجائز فتوى الامام الامام ابو حنيفه السلام عن ابن عباس مالك بن انس والشافعي واحمد وصاحبه ولم يسر شيء من الا ان يستاجر الارض بالذهب والفضه والبسيطه قال الولي قال حدثنا قال حدثنا ابو بن عياش عن ابي اسلم المجاهد رافع بن خديج رضي الله عنه قال انا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان لنا نافعا اذا كانت لاحدنا ارض يرجع ببعض خراج وبدراهم وقال اذا كان يحدث ضرب فليبدا اخاه وليزرع لیکن مولانا صاحب دا مشوره ولا پیغمبر دا من على شفقت باندې بنا ده شابه وبه قال حدثنا محمود بن غير قال حدثنا بن موسى الشيباني قال حدثنا شريك بن شعبة عن ابي هدايه عن طارق بن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلق بيعه ولكن امر ان ينفق بعضه بعضا هذا حديث عشر صحيح البخاري وفي الباب عن سعيد بن سعيد ابو داود نسائي كذي حديث رافع رضي الله عنه حديث فيه اضطراب يروى حديث رافع بن خديج رضي الله عنه عن قوته ويروى عنه ويروى عن زهير بن رافع وهو احد امته او قال بالذات نقل كي وقد روي هذا الحديث عن علي او قصات مختلف البخاري كذبير دي ومدلي رافع بن خديج روايات دي فاربعه فنخطب وفروق ربما اخرج له ولم تخرج له وقد روي هذا الحديث على روايات مختلفات بسم الله الرحمن الرحيم باب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الاحكام ترى واضحه ما في كتاب الاحكام او ذاك محكم قاضي ته محتاج کېږي ربط واضحه دي او ودا يدي ستوي اصل کې جریان ته وي وادي ته وي چوبه پکې چلیږي یاد لرئ ودا صال الوادي ودا يدي وببدل فلا معنى دا وادي او جريان او مولانا صاحب دلته سمانا د دیت اعطاء مال بدل النفس او جزء منها اعطاء المال بدل النفس او جزء منها ولي دا دیت وتوي لکه دام او بیا ولا سیلان د وبو یې د مقدمینه دی او د بل انسان نو لکه ورکه با ما جاء في الدية كم هي من الإبل وخان بدون دية على كما ذا تدريك ببخاري کی تفصیل ویلو اصل عمد جاري ما جرى عمد ما ماذا شبه عمد نعم قبل عمد شبه عمد او خطا بالفعل او خطا بالقصد
یاد لري اول مې څه ویلي جاري مجرا خطا او قتل بسبب چکیو بس او د هر یو حکم تفصیلا مې درته ویلي او د عمد او د شبه عمد په میانس کې فرق مې ویلي او ما د شبه عمد کې ائمه ثلاثه صاحبین یو امام صاحب په امن به سمې یو خو وایي امام صاحب په شبه عمد کم یو دی عمد هغې ته وایي چې په داسې آلې ووایي چې هغه وضع ده تفریق د اعضا او قتل لپاره شوي او چې په داسې آلې ووایي چې هغه تفریق د اعضا نه راولي وضع نه شوي آله قاتله نه اگر که قصدن مې نو شبه عمد ورته وایي او خطا خو دې ویلې او د صاحبینو په نسبت باندې چې په داسې شی وایي چې غالبا په قتل راځي عمد دی او که په داسې شي د قصدن وو چې غالبا په نه راځي شبه عمد یاد لري دا خبره نو اختلاف په دې کو چې په غټ لرګي وایي او مړ شي دی صاحبینو په نسبت عمد دی ځکه غالبا په قتل راځي امام صاحب په دې شبه عمد دی ولې ځکه چې آله قاتله او که فرقوټي لرګي دی او قصدن مړ شو نو د دواړو په نسبت شبه عمد وبه قال حدثنا علي بن سعيد الكندي وكوفي قال حدثنا ابن ابي زيد بن الحجاج عن زيد بن جبير بن مالك قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه قال علي بن سعيد الكندي ابن ابي زيد الحجاج بن ارطاط بن ضعيف ياد لي حجاج بن ارطاط ها قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه قال ابن مالك سے قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يد الخطر 20 من المقال مع 20 من المقال بنت مخاض مخاض لور شل بني مخاض او د شافعي سے بني د بنو مخاض په بنو لبید دي بنو لبود یاد دي ها ذکورا او شل بنت لبود شل جزاعي وشل حنقي والبسيشة وبه قال حدثنا ابو شاكر قال حدثنا ابي زيد محمد بن يزيد ذا ضعيف راوي لي ها دفاع قال حدثنا ابن ابي زيد تدنم حجاج لا ابن ابي زيد ما كان يسوي عبد الله بن ابي زيد سيقالها وابو خالد الاحمر عن حجاج بن ارطاط نحوه حجاج بن ارطاط ضعيف لها وفي الباب عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وحديث بن مسعود رضي الله عنه حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوع الا من هذا الوجه وقد روي عن عبد الله رضي الله عنه موقفا وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا وقول احمد واسحاق وقد اجمع العلم على ان الدين تؤخذ في 23 في كل شيء قال لك ولا هر قال كن سورة ديت ولا اوجد ديت خطا فعقله ده او بدل بعد سوال وکي ولا تنظر واجرة الوزرة ذات مستثنى او یو حقیقت دی چې غلطی د بیم ده دی ولې چې چنه ورته د ګاډي چلولو ډرایور ته کېنا د ښکار د ویښتو په چنه پوهېده نو ولې ښکار کوي چا به ځه فظهر بعض من العاقلة قرابة الرجل المنع الزواج تعقل الدية عن المرتكب قرابة الرجل من قبل أبيه عصبته وتوي وهو قول مالك والشافعي او من واوي كنا اهل التناصر نور تفسير مبين وقال واذا كان دية على الرجال دون النساء هم دعواي لكن عمر قول جناح على النساء والذرية دية اهل التناصر ندي كنا اغيبي عصبة ندي بقول اهل التناصر ندي ها والسبيان من العصبة يحمل كل رجل منهم ربع دينار وقال بعض من العشر دينار فإن تمت الدية إلا نظر إلى قلب القبائل من قوم ذلك وبه قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا أبان قال حدثنا محمد بن راشد قال حدثنا سليمان بن موسى عن ابن شعيب النبي عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل متعمدا فإذا أولى المقتول فإن شاء قتل وإن شاء أخذوا الدية بهذا الطبع یا دی ملکی یا دی شافی سے سوئی خیار دی اولیاء او دا مقتلا او دا من پر نسبان دی خیار نشتا قصاص متعین ما دلائل بلویلی دی بیاوے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ هذا قصاص متعین دی
ان النفس بالنفس والعين بالعين قصاص متعين دي او دې کې به موږ وایو چې دا مصالحت دی رضا د قاتل په شرط ده او کله رضا پکې نشته چې قاتل ته وي دیت له وجه دینار افلار به راځي کېږي وهي 30 دي دیت مغلظه بیا وایي چې دیت باندې صلح او شفاء ویني چې ابتداء کم دیت لازم شفاء علاوه ده او چې صلح له وجه نه وشي فقط خطا کې فقاتل له هغه خبره وکړي بیا وایي 30 حقه 30 جزاعه 40 خلیفه تویل کېږي لنګ یا بلار به او زمون پولیس باندې مغلظه 4 دي دا پولیس اصلات زمون پولیس 4 دي ماده تویل به عدد ته بنزيش دي نو هغه بنت مخاز دي بنزيش بنت لبون دي بنزيش بنت مخاز بنزيش بنت لبون بنزيش حقي بنزيش جذعي هذا الطويل المرأة هذا ابن مسعود نمروي دي خان أما شاهد كم روايات بيلي والفسيشة وما شاره على غير ذلك التشديد في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حديث حسن غريب باب ما جاء في دية كمية من الدراهم وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هادي قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عبد بن دينار عن كرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه جعل في يده 12 درهما وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن دا دون الزر دي کاکاجی دا وزن ستل دا شفاق دا لسو مسقال برابر وزن 7 هو دا لسو مسقال برابر انا كما لوله درانا کم دي شفاق دا لسو مسقال برابر هو دا لسو مسقال شفاق نو وزن 6 لزر وزن 7 سبقني هذول هذا بالشوف اللزر ده أشبه مثقال برابر وزن 6 وتوي أو اللزر هو مثقال برابر وزن 7 وتوي أو كيف بشوف هو لك دول الدرجات دي وزن 7 أو غلظ درجة وزن 6 يوم التبين الاتفاق العلماء لها وبه قال حدثنا سعيد بن الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان رواية عن عمرو بن دينار عن كرمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر في عن ابن عباس رضي الله عنه وفي حديث رواية كلام أكثر من هذا ولا عنه بعد يذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه محمد بن مسلم وعمر على هذا الحديث عند بعض أهل العلم ويقول محمد الساق ولا بعض أهل العلم 11000 وقال سفيان الثوري وأبو وقال شاهد لا كتب إلا جنب ولم يكن باب ما جاء في المدحة مدحة لأنه توضح العظام هلك أولي دليل خدما هو رضا تضر كان فبحقيقة رواية كده عمر نظرا نوحا سنن كبرى ده بحقيقة ده عمر رواية ده إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في قتيله إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية في قتيله إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية في قتيله ب10,000 درهم دور بسيشا وبه قال حدثنا عمر بن مسعود قال حدثنا أنا دخل جدو كحكاركي ما بلا خبر أفكره وبيها وورا ما يفكم يو دخل كي قصاص ممكن إنه قصاص والا قصاص ممكن नहीं समझ के बिया लिया उससे वाले जख्मी करे दे आते जोड़ टुकते जख्मी के वजह मर नहीं अगर देखो तो ब्रेक करे वजह जोड़ टुकते से ब्रेक के मर नहीं औकात हस्तलो के अरे के सुखना मरी दुनिया खाना प्राप्त हो बस दौर बस इशा وبه قال حدثنا عمر بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا وسير بن علي عن ابن شهاب النبي عن جدي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضع 5 هذا حديث صحيح والعمل على هذا عند العلم وقول سفيان الثوري والشافعي واحمد سامة في المواضع 5 من الجليل بشاري ولا تقدير قول الإمام باب ما جاء في دية الأصابع وبه قال حدثنا ابو عمار قال عن رجل موسى مسلم بن عبد العزيز بن احمد كرم عبد الله عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الذي ورجل سواء 10 من البني كل اسبوع في الباب عن ابي موسى عبد الله بن عبد رضي الله عنه حديث ابن عباس حديث ابن وسعيد بن هريره وعلى هذا قول العلم الهدايه كبيره ده وكل من فعل في برديته كدوان استرجي ولا
کړی پوره دي او چې جز نیم منفعت کو یو ترګړه تکړه د لاسونو ځان له منفعت چې یو لاس کو دې پرې کړی یا یو لاس دې دی او چې دواړه دې پرې کړل نو ګل دي نو باندې وخت تاسو د ما بخاری کې ویلو چې دا نه نیت وراوړ ځکه دا اندامونه ځا مقصود په ذات کړ لکه خپل لاسونه دې پرې کړل څو دی دې د لاسونو ځان له د خپل ځان ورپسې شه وفي بعد النبي موسى عبد الله بن عبد مسند احمد ابو داود کې عبد الله بن عمر ترمذي نواسي واټولو کې دا وحديث ابن عباس رضي الله عنه حديث حسن صحيح غريب عن ولا بعد حسين بن واقد بمتفرد دي ها ولا من ولا ذلك بعد امسك قراوي لقاء او يكون سقاته ها وبه يقول سفيان الثوري وشافعي ومحمد بن سعد وبه قال حدثنا محمد بن بشار وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قتادة ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخسر الإمام هذا حديث حسن صحيح قال ما جاء في العفو وبه قال حدثنا سلمان بخيها وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله الباري قال حدثنا يوسف بن سعد قال حدثنا أبو سكر قال ذكر رجل من قريش صالح استعدى عليه معاوية رضي الله عنه فقال ربنا معاوية استعداء إعانة أو استنصار بما لم أدرك فقال معاوية رضي الله عنه يا أمير المؤمنين هذا تقسيم فقال معاوية إن سنرضيك هم بدرازك فيسي بدل وأنا ألح الآخر جاء أحمد وغيس الحاح وك معاوية يعني كبير بينا فيسينا زمان غاخمات كري وأبرمه محكم ستبيني كيجي بس بيتك أواني رسلي ولا تتساس فقال معاوية عنك بزاحمك أبو الدرداء جالس عنده أبو الدرداء سمعت رسول الله يقول ما من رجل يصاب بشيء في جسده ويتصدق به عفوك إلا رفعه الله به درجة وحتى عنه به خطيئة أغان طالب أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته أذناي وهو قلبي قال فإني أذرها لك ولا فلم تريد هذا شيء لا جناية قال معاوية لا جرم لا أخيبك مذب ما يسكه وما لي وتوكل بل تركناها هذا حديث غريب لا نعرف الا نعرف الا من هذا الوجه ولا نعرف من سمع من ابي الدرداء ابو الدرداء نے سما ثابت ہے نہ مقدر اور ابو السفر سود سعيد ابن احمد الكوفي او سقال ابن او سوق سعيد ابن يحمد المتوي ونبينا يودا كسر زمين سوريان باب ما جاء في من رضخ راسه بالصحر خبر کړی دا بیا ورشافعي صاحب چې قاتل په کومه طریقه قتل کړی د مقتول وارثان په کومه طریقه بدل کړي او دا یې د دې کې راځي د سر په کانو کې چې پړ کړو ما څه جواب کړو ما وینا لا قوت الا بالسيف حديث مشهور او اذا قتلتم فاحسنوا القتل دویمه خبره اوس شافعي صاحب احسنوا ذلك دویم څه دي هغه یو غزار واجب سره ته مړو او تا په یو غزار مرته جوړ پسې دویم څه په دویمه مرته جوړ پسې کېږي هغه په یو ګولې بيشته مړو او تا په یو مرته جوړ پسې وګوره په مسله او بل شافعي صاحب ویلو چې قاتل په حرامه طریقه وجلو دا مقتول وارثان په هغه طریقه نه وایي ګوره خبرستان پر او الى بالقصاص او دا دلیل سرپاسا په سرپاسا په تم عمل نه کوي ولې کا په یو ورځ مړو ته دوه بیا وړي ته په یو منځ او په سرپاسا په تم عمل نه کوي په حرامه طریقه ناجایز هغه وجلې ته هم ناجایز دي مفعوم دم نصوص ناخالي دور پسې شاه وبه قال حدثنا علي محمود قال حدثنا يزيد مارون قال حدثنا عمار بن قتادة عن انس رضي الله عنه قال خرجت جارية علي اوضاع فاخذها قال خرجت جارية علي اوضاع ودخ جمدا ودخ اصل كسبن والدوي اصل تسبن ذروكالو توي بعام لطلبان التاقي فاخذها يهودي وردخ رأسها واخذ ما عليها من الحلي قال فهل ادركت قال ادرك بداجين وبها وفيها رمق صار فاقضي بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتلك يا فلان فقالت براسها لا
قال قرآن حتى ثم اليهودي فقالت ناسها سمي مسمى نعم قال فأخذ فاعترفا سيبقى لك إقرار يبقى فأمر خبر الإقرار ذي والد خذ قول حجتنا فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرزق رأسه بين حجرين دل شافي سيب دليل أغسوي أغدا دلائل بريد دل شافي سيب يويدا دليل شديد بس جواب كل مولانا سيب إذا قصاص نوبت كذا جزاء قاطع الطريق واليوم ما لغشت يوم خذ وجهه ومن ما لغشت يوم خذ وجهه جزاء قاطع الطريق لا بهم دليل سدي بهم دليل فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ورمما سلت بكي وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بلم واحد بڑی رواية جزاء سيئة سيئة مثلها سوش ولك ليش وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما مماثلة بالمسوي جزاء سيئة سيئة مثلها فاعتدى عليكم بمثل ما اعتدى مقواعد مماثلة في الذات مراد بوصف كنا مقواعد مماثلة كم مماثلة مراد دي فذات کی بوصف کے لیے جمع روایت راشی كما تتویدہ قتلتم فاصلوا القتلتا مرفوع حدیث تے ابن ماجہ کے لیے مرفوع حدیث تے ابن ماجہ کے لیے اس ډیرو کې دي سه د دومره صحابو منقول دي لا قول الا بالسيف حدیث کې دي اشتیا ډیرو صحابو منقول دي په ډیرو کتابونو کې ورپسې شاه او دې جواب مې توقع شاه پسې وحديث رسول الله حجين هذا حديث حسن صحيح ولا مر على هذا عند بعض عن علم وقول احمد ساقا وقال عن بعض عن لا قول الا بالسيف دا دې خدا دې سړی چې والد کنا نو دې سړی را ذخر اصحو سړی په کار وجلې نو دا خو بیا د امام سے پولیس بده کې قصاص نه راځي دا خوشي به عمل هغه پولیس باندې عمل د امام سے پولیس دې نه لګا شی به عمل دی لیکن ما د خبر اخلاص کړی دا د سر نه قصاص نه دی دا څه دی لګا قصاص نه دی دا جزاء قاطع الطريق دا امام سے دا رد نشي کولی وقال بعض العلم لا قول الا بالسيف باب ما جاء في تشديد قتل المؤمنين وبه قال حدثنا ابو سلمة بن محمد بن محمد بن عبد الله بن تزيد قال عن الله بن ابي عدي او پتہ سے مسائل کے دچار پر مذہب فتوا ہے امام صاحب کا صاحب ہے چا پر مذہب فتوا ظاہر قصاص عمل او شی عمل سے کم فرق ہے چا پر مذہب فتوا صاحب ہے زدا پکې نو تمام قال حدثنا ابن ابي عدي وشعبة يعلمنا بين ربيع قال العلم لا قول الا بالسيف اسيو لكن اذا مسؤول كتاب اسيد التبع ابن ماجه كده مستند بازار كده ابن ماجه كده مستند بازار كده طحاوي كده طبراني موجه में कबीर كده बेहक़ी كده ابن ماجه مستند بازار طبراني موجه में कबीर बेहक़ी طحاوي صحابة ونصاب الجامع كده نعمان بن بشير حضرت ابو هريرة حضرت ابو بکر عبد الله بن مسعود نعمان بن بشير ابو بکر ابو هريرة ابن مسعود تدور مضبوط حديث والفزيجة باب ما جاء في تشديد قتل المؤمنين وبه قال في القفقية وبه قال حدثنا مسلم بن بشير بن حرب بن محمد بن عبد الله بن مسعود قال عندنا ابن ابي عدي بن شعبة يعلم ان نبينا عبد الله بن عبد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال زوال الدنيا اهون على الله من قتل المسلمين الدنيا في مسلمان بكيني
لکه مسلمان باندې خبرې ډېرې غواړم. وبه قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن علي بن قال نبي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول ولم يرفعه وهذا صحيح من حديث ابن ابي عبد الله بن سعد بن عباس وابي سعيد بن ابي هريره وحدثنا عن ابي رضي الله عنه وجد عبد الله بن عمرو رضي الله عنه سعد ابن ماجه کې ابن عباس په ترمذی کې دا ابو سعید ترمذی کې ابو هريره ترمذی کې ابن عباس ابو سعید درې ترمذی کې او ابن عامر ابن ماجه کې بريدة نسائي کی حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه كذا وابن عجين عن شعبة عن ابن عباس فلم يرفع كذا سفيان الثوري عن ابن عباس وعمر وهذا صح من حديث المرفوع باب الحكم في الدماء باب الحكم في الدماء اي كم راوي ضعيف نكتاب باب الحكم في الدماء وبه قال حدثنا محمود بن غير قال حدثنا وابن جرير قال حدثنا شعبة عن بشر بن وائل عن عبد الله رضي الله عنه مراد عبد الله بن مسعود دي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحكم بين العباد في الدماء وايد تدوين بكره حقوق الله وكذا حقوق او دماء عندك لكن من دي بيوني كسري دي وجدي حديث عبد الله رضي الله عنه حديث الحسن الشعيب وكذا رواه واحد من بشر فرواه وانا بشر كذاب قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا وكيع عن بشر عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا يحكم بين العباد في الدماء وروي قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا وكيع عن بشر عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا يحكم بين العباد في الدماء وروي قال حدثنا وسلم قال حدثنا بن بشر وسلم وعن يسير قال قال حدثنا ابن حكم البدري قال سمعت ابا سعيد الخدري وابا هريره رضي الله عنه ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وان السماء والارض اشتركوا في ذي قوم لا كذبهم الله في النار او قصاص هم تاسي که یو قد کړو که جمع جو یو مرته پلاتو په قصاص لا كذبهم الله في النار هذا حديث غريب وهذا جابر بن يقلب ويقال له أبلا إفلار نبي في أو زوي مركي يقال منه أولا قصاص تغشتيش وكنا نا قصاص بذكرار نا لكن هذا جلديات تا याद रखा حدود او قصاص تندري او بشبه نو صدا پڑے رضیا نو لکه یو د خاطر لنا یو سره راځي پاتې د دوی مړ دالې وی کړو ورپسې ځاو وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن اياس قال حدثنا مثنى بن الشباني صباح ضعيف راوي ترجمه ده عن ابي مشيب بن ابي الجدي رضي الله عنه مصنف شامل روايات ضعيف ده عن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم الاب للاب من ابنه للاب للاب لا ذكر ذبينا في جذبه لګي کړه او په حکم د اب کې جد بدل رجالو نه یو بدل حساب په حکم د اب کې ده نګره کله چا نه د پلار د طرف نه یو بدل مور د طرف او ولا يقيد للابن من ابيه شمال بکې او په حکم د پلار کې مور او جد مور او جد مرکنو قصاص نشي هذا حديث لا نعرف من حديث سراقة رضي الله عنه الا بنادر وجه استشهاد صحيح واسماعيل بن عياش ثابت انه روايه مفتاحه رواه اسماعيل بن عياش المثنى بن الشبان والمثنى بن الشبان وضعه في الحديث وقد روى هذا الحديث البخاري الاحمر عن الحجاج عن عمرو بن الحجاج بن ارتاد مراد امام ضعيف عن عمرو بن شعيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسل وهذا حديث فيه قراءة من عمرو على هذا مثال كان تبين قتل ابن لا يقدر مرسل كما القول ده استراحه واذا قذف له حد وبه قال حدثنا ابو سعيد الاشد قال حدثنا ابو خالد الاحمر بن حجاج بن القاضي عن حجاج بن القاضي عن ابن شعيب النبي الجدي عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقادر الولد بالولد وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي بن اسماعيل مسلم عن ابن دينار كل رواياته كذا عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود في المساجد ولا تقرار بالوجه هذا حديث لا نعرف به
بهذا الاسناد مرفوعا الا من حديث اسماعيل بن مسلم المكي تكلم في بعض يعني من قبل حفظه فلما جاء لا يمكن كلمه مسلم الا بإحدى ثلاث وبه قال حدثنا هداد قال حدثنا ابو معاويه الأعمش عن عبد الله بن قرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم المسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. انسان مسلمان نو بګه امرأن کې څنګه او په حکم د مسلمان کې ذمه دې ماده تویلو ها يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدرتنا طيب وسائل ونفس بالنفس والطارق لدين المفارق الجماعه او صحیح واضح شوی نفس بالنفس بقتله والطارق لدينه ارتداد سره مفارق جماعت سره فاعمال كنا وعقائد كنا. وفي ذلك مختار عائشة بن عباس رضي الله عنه حديث ابن مسعود رضي الله عنه حديث حسن صحيح باب ما جاء فيما يقتل نفسا واحدا ومنه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ